دا په هر دور کې په ټوله دنیا کې څو وي؟ یو وي. په داسې هستی باندې الله تعالی جل جلاله د ولایت محمدی خاتمه فرمایي. په اولیاء محمدی کې دغه لوی هستی نه بل هستی لوی نه وي. یو ختم په آخره کې هم وي چې په هغه باندې به د آدم علیه السلام نه واخلا تر آخري ولی پوری ولایت ختمیږي او هغه حضرت عیسی علیه السلام نه. خبره ورسې هغه حضرت عیسی علیه السلام ځکه چې هغه مبارک خاتم الاولیاء دی. په دور فلک کې هم دی ختمو. دور فلک پیژنې؟ دور فلک چې د کوم وخت نه دی مبارک اسمان ته ختلی دی تر څو چې دی د شام د بیت المقدس په شرقي مناره راکوز شوی نه وي، دې ته دور فلک وایي. د هغه خبره ورسېدې. نو په دور فلک کې هم دی مبارک ختمو او د قیامت په ورځ به د دې وجه نه د مبارک دوه حشره کېږي. دو حشر به کېږي. یعنی د مبارک یو حشر به په حیثیت د امتی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت محمدی کې د شمولیت وي. دی چې راپاسي د قبر شریف نه د نبی علیہ السلام خپل مبارک ته به دفن کېږي. چې د قبر شریف نه راپاسي نو د نبی علیہ السلام مبارک د امت طرف ته منډې وي، هغې کې به ځان شامل کړي چې زه د نبی علیہ السلام امتی یم. چاہے کی شامل شي بیا به د مبارک راشي او بیا به د انبیاء کرامو د رسول علیهم الصلوات و تسلیمات جماعت ته منډه کړي. نو دویم حشر به بطور رسول وي. په خبره ورسېدې د مبارک به دو حشره کېږي. لسم نمبر رجال الغیب. قسمونه نورم ډیر دي، تر 50 پورې رسېدلي دي. دا ما خاص راغونډ. لسم نمبر رجال الغیب دا صرف لس کسانی، کم یا زیات نه، همیشه د هغوی په احوالو باندې انوار الهي نازلېږي. دا کسان اهل خشوع وي او ډېرې په مزه مزه باندې خبرې کوي. ته به ورته بار بار وایې چې څه دې وي او څه دې وي، منځ کې به په مزه مزه خبرې. د هغوی باره کې الله تعالی په سورة طه کې ارشاد فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسها. او ټول اوازونه به د رحمان په حضور کې ډېر مدم وي او ته به ناورې مګر مدم اواز به اورې. او دوی پټ اوسېږي، په ځمکه او اسمان کې پټي. د دوی مناجات صرف الله تعالی جل جلاله سره وي. د دوی د شهود مرکز هم هغه ذات مبارک وي. په سورة فرقان کې د هغوی ذکر الله جل جلاله داسې کړی دی وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. او دا عباد الرحمن هغه څوک دي چې په ځمکه ګرځي نو په مزه مزه ګرځي، پس پس ګرځي. او کله چې جاهل خلق د دوی سره خبرې کوي نو دوی ورته وایي چې بس سلام، نور خبرې نه کوي، بس سلام. هغه ته پته ده چې نور بیا ګاډي واډي وایي دي، راشه سلام ورته وکړه چې دې ګډو واډو نه بچ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وایي. اللهم صل علی سیدنا